أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. سورة الشعراء 50 نمبر آیات. و دې 50 نمبر آیات کې د هغه نوي مسلمانانو چې په دغه ټیم کې د موسی علیه السلام سره مقابله او د مقابلې نه بعد تازه ایمان راوړ، د هغوی د ایمان استقامت او بهادری ذکر کیږي چې دومره په لږ ساعت کې دومره کلک ایمان او دومره غټه بهادری. الله تعالی وایي قالو دوی ویله لا ضیره چې هیڅ نقصان نشته یا هیڅ پروا نشته، ان الى ربنا منقلبون، یقینا خپل رب ته واپس کېدونکي یو. د دې خبرې خلاصه دا ده چې ته به موږ وجنې پانسي کېږم، موږ له به تکلیفونه او کړاوونه راکړي، او اسلام داسې مقدس دین دی چې په دې کې په کړاوونو باندې هم اجر میلاویږي، د انسان مرتبه پورته ځي، او دغه شان په دې په مرګ باندې شهادت میلاویږي، غزان له لوی نعمت. نو په هر حال چې اسلام دې په صدق سره قبول کړو، په حق لار باندې دې تک شروع کړو، په دې کې کړاوونه او مرګونه هېڅ شی پکې تاوان نه کوي، ټول فایده کوي، هر څه فایده دی. دومره کلکه خبره د دې وجه نه وه. یو د موسی علیه السلام معجزه او د موسی علیه السلام شان دومره لوی و چې دغه دعوت او دغه انداز دومره اثر وکړو، دغه معجزات دومره اثر وکړو چې فوري داسې کلک ایمان به دې کې پیدا کړو. دویم دا ده چې د الله تعالی صفات، د قیامت هیبتي احوال، د جهنم بدترین حالات، د جنت لوی نعمتونه، هغه منظر د دوی مخې ته شو، او دغه منظر د لیدلو نه بعد دنیوي کړاوونو او تکلیفونو ته هېڅ شی ښکاره نه شو. نو چې کله د چا صحیح نظر په آخرت باندې دنیوي قصې به اثر نه کوي، کله چې د چا نظر په آخرت باندې نه، په دنیوي څیزونو باندې نظر وي، د زر زر بدلیږي را بدلیږي، او استقامت پکې هم نه، ورختۍ پې هم زر زر راځي. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطوایانا، یقینا موږ تمه لرو چې بخښنه وکړي موږ ته خپل رب خطوایانا، زموږ د ګناهونو. ان كنا اول المؤمنین، په دې وجه چې موږ اولني مؤمنان یو. په هر دیني کار کې اولنی اقدام کول د لوی فضیلت لري. اسلام په ابتدا کې چې کوم خلک قرباني ورکړي هغه ډېر بدل دي، د هغو نه چې کوم وروسته قرباني ورکړي دي. نو هغه خلک چې په کومو ځایونو کې د اسلام مکمل دین نه، یا ځینې اړخونه ځینې شاخونه یې کټي نه، په هغه ځایونو کې چې چا هم قدم ایښودلی د قرباني ورکړل او کار یې کړی دی، د هغې اجر ډېر زیات دی، د هغې نه چې کوم وروسته په دغه لار باندې راځي. په دې وجه باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویل چې زما تمامې قربانۍ یو طرف ته کاغذ تا شوي، ته صرف د 3 ورځو هغه 3 شپې چې کوم تا د نبي علیه السلام سره په غار ثور کې تېرې کړي وي، هغه اجر ما ته راکړه، او زما د تمامو اعمالو اجر ته واخله. هغه ورته ویل نه، هغه خو یو موقع وه چې بس راله او حاصله شوه. نو اوس هغه 3 شپو کې څه کمال و؟ دا اسلام ابتدایي خبره وه، اولنۍ خبره، اولنۍ قربانۍ او کړاوونه دا ډېر بدل دي د هغې نه چې کوم وروسته سړی قربانۍ ورکوي. نو دې کسانو وویل چې موږ به تمه لرو، موږ د دې خبرې تمه لرو چې الله راته بښنه وکړي، او په دې وجه به راته بښنه کوي چې موږ هغه اعزاز حاصل کړو، اولنی ایمان موږ راوړو. اگر که دې نه مخکې عاصیې بیبي ایمان راوړی، کوم چې د فرعون زنانه وه بې شهیده شوه، او په دغه خاندان کې پټ څه نور کسانو هم ایمان په غلا غلا باندې راوړی، لیکن په دې محفل او دې مجلس کې اولنی ایمان دغه جادوګر راوړ، کوم چې مخکې جادوګر هغه یې راوړ. نو د دوی د ایمان په دې محفل په دې مجلس کې اولنی ایمان و، دومره اول په ښکاره باندې و، هغه نور ایمان پټ و، دوی په ښکاره باندې ایمان راوړ. نو دا واقع چې لویه قرباني وه. واوحینا الی موسی ان اسری بعبادی انکم متبعون. د دې 52 نمبر آیات نه واخله سورت د اخره پورې غټ مضمون یې همدغه دی چې د فرعونیانو هلاکت، د مسلمانانو نجات او خلاصې به ذکر کیږي، او په هغې کې لنډ سبق دا دی، مخکې موږ د صورت په خلاصه کې ویلي دي چې د دې غونډې واقعي خلاصه په دې ذکر کې ده چې کم کسان د حق سره ډغرې وخي، څومره په تیزۍ سره چې د حق سره دا جنګېږي، دومره به زر هلاکېږي، او څومره چې په قلاره باندې اسلام په مقابله کې قدمونه اخلي، دومره به لیټ لیټ هلاکېږي. او کم کسان چې مؤمنان دي، چې دوی دشمن څومره تیز د دوی سره روان دي، د دوی د ختمولو دپاره ارادې لري، منصبې لري، دومره به دغه مسلمانانو ته الله تعالی نجات هم زر ورکوي. څومره چې کړاوونه او تکلیفونه زیات دي، دومره به نجات زري.
او څومره چې د دوی د امتحان داسې رو رو په قلاره قلاره دومره به یې فتحه هم لږ لیټ په قلاره باندې وي. دا مضمون د دې ځای کې نه ثابتېږي. او مخکې موږ د صورت په هغه عنوان کې ویلي ربط کې ویلي چې مخکې د توحید مضمون ذکر شي او توحید د الله تعالی ذکر شي په وړاندې صورت کې، نو په دې صورت کې دا ذکر کېږي چې کم کسان دغه توحیدي عقیدې سره ډغرې وي دا به هلاک کېږي، دا پاتې کېږي نه. او څوک چې دغه توحیدي عقیدې د دفاع دپاره قربانۍ ورکوي خامخا به نجات مني. دغه مضمون د آخره پورې د صورت د آخره پورې جاری دی. نو الله تعالی وایي واوحینا موږ وحی وکړه الی موسی علیه السلام ته ان اسری بعبادي چې د شپې بوزه بندګان زما کم چې بن اسرائیل ایمان راوړی د مسلمانان دي او د فرعون په تعقب او نظر کې پراته دي، دغه د شپې د دې علاقې نه وباسه. انکم متبعون یقینا به تاسو پسې به خلک درپسې کېږي، تاسو به شهیدان یې. ځکه چې کومه حق وینا د باطل په منځ کې کول دا ډېر ګران کار دی. او بیا خاص کر اسلام یو مجموعي کامل دین دی، تورات خو هم چونکې کامل کتاب دی، نو په کامل کتاب کې به خامخا د دین ټول احکام موجود دي او په دې کې نظام حاکمیت د دین مستقله حصه ده. نو کاره خبره ده چې بن اسرائیل او موسی علیه السلام به د حاکمیت باره کې د موسی علیه السلام په اړه ډېر څه ویلي، ځکه چې حاکمیت دغه خو کفري حاکمیت و، حاکمیت الهي نه او توحید بالحاکمیت د اسلام مستقله حصه ده. او په اسلام کې په دین کې زیات ګران زګینه چې کم دی چې د هغې بیانول خورول مشکلي ویلې مشکلي هغه قدم ټینګول مشکل هغه د نظام مسري دي، هغه د حاکمیت مسري د ګرانې دي. په دې کې امتحانونه کړاوونه زیات دي. پاتې شو د باقي مسایل دي بیانول دومره ګران نه دي، د مور او پلار خدمت، د روژې د فضایل او د حج فضایل او احکام مسایل په دې کې دومره ډغرې نه راځي. ګران زګینه چې کم دی نو دا د حاکمیت دی. او په دې وجه باندې چې کله مسلمانان د فتنو شکار کېږي نو فتنو کې به غټه فتنه دا چې خلک به حاکمیت نه محروم شي، د اسلامي حاکمیت نه محروم شي. او په دې مرحله کې چې زیاته فتنه تیزیږي نو خلک به د حاکمیت قائل بیا نه، حاکمیت به پیژني نه، بیا به منکرین پیدا شي. همدغه مسلمانانو کې به حاکمیت منکرین پیدا شي او دا اسلام به راواخلي یو کچې محدود دین به ته جوړ کړي. تاسو به اورئ چې بس اسلام نه خو ته چا نه یې منې کړی، یاره مونځ کوه که ته چا نیولې، روژه نیسې که چا نیولې، نو په دې خو کار نه کېږي. د دین ډېره لویه حصه په حاکمیت کې ده، هغې باندې به څوک عمل کوي. نو بني اسرائیلو ته الله تعالی د موسی علیه السلام په ذریعه باندې وښودل چې د شپې د کورونو نه وځئ، انکم متبعون به تاسو پسې به خلک درپسې کېږي، اتباع به درپسې کېږي، خلک به درپسې کېږي او د وجلو دپاره د ختمولو دپاره. بس موسی علیه السلام د شپې خلک ویست روان شو، پیاده روان شو او دغه شان دغې دریای قلزم طرف ته سفر شروع شو. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، نو ولېږل فرعون په ښارونو کې راجمع کوونکي خلک. دا جمع کوونکي مخکې په تقریبا 38 نمبر کې هم جمع کوونکي راجمع کوونکي لېږلی شوي وو، هلته د جادوګرو د راغونډولو د مقابلې دپاره لېږلی شوي. او دې ځای کې چې کوم حاشرین دي، دا حاشرین د هغه مسلح خلکو راجمع کولو دپاره، هغه جنګي ځوانان راجمع کولو دپاره لېږلی شوي وو چې دا جنګي خلک راجمع شي او د موسی علیه السلام سره عسکري مقابله وکړي، مسلح مقابله ورسره وکړي. نو دا راجمع کول د مسلح خلکو. نو چې کله او نو یو خو کسان ولېږل، مشوره وشوله چې حاشرین راجمع کوونکي کسان دې لاړ شي او مسلح ځوانان دې راجمع کړي د ټولو ښارونو نه. بیا دویمه خبره دا وه چې ان هؤلاء لشرذمة قلیلون. اوس دا مسلح خلک ولې راجمع کوو؟ بن اسرائیل پې ولې وژنو؟ نو ولې وجوهات یې دا دي چې دا یقینا دا لشرذمة یوه ډله ده، قلیلون ډېره لږه ده. هر باطل خلک دا مغرور وي، څومره باطل خلک چې باطل قوتونه باطل خلک، نو په دې کې غرور تکبر ډېر زیات دی او هر مغرور کس ته د خپل مقابل ډېر لږ ښکارېږي، ډېر کمزوری او ته ښکارېږي. نو په دې وجه فرعون چې کوم دی نو بن اسرائیل ته ډېر لږ خلک ویل. حالانکه تاریخي اقوالو نه معلومېږي دا چې بن اسرائیل په تعداد کې د قبطیانو نه زیات، فرعونیانو نه زیات. صرف کمزوري دا و چې منظم نه او دوی ډلې ډلې شوي وو، خپلو کې جنګېدل، اتفاق یې نه لارو، اتحاد یې نه لارو. هغه د بې اتفاقۍ د وجه نه چې 12 قبایلو به 12 حصو کې تقسیم خپل منځونو کې به جنګونه کول، مړي به کېدل، بدګمانۍ لرلې به یو بل باندې. نو د دوی اتفاق او غیرت چې کوم دی کمزوری شي او فرعون پې ظلمونه کول. نو په تعداد کې دوی لږ نه و، ډېر زیات. لیکن دې ځای کې فرعون ورته دې ته یو معمولي ډله وویله چې دا یوه ډله ده، قلیلون ډېره لږه ده. وجه دا ده چې هر مغرور متکبر ته مقابل کمزوری لږ او بیکاره ښکارېږي. دا د غرور اندازه وه. وانهم لنا لغائظون، یقینا دوی موږ لره غوسه کوونکي دي. کسان لږ دي، موږ بیا غوسه کوي. غوسه کوي په څه باندې؟
د غصې وجوهات دلته قرآن خو نه ذکر کړي، لیکن تاریخي پس منظر نه داسې معلومیږي چې د غصه کېدو یو وجه دا وه چې موسی علیه السلام د شپې ووت، خلک یې ویست، فرعون ته اطلاع میلاو شوه چې بني اسرائیل د شپې ووتل، علاقه یې پرېښله. نو چې کله دې نه فرعونیان خبر شو نو دوی وویل چې ښه دا زمونږ غلامانو او زمونږ سوناګانې دوی سره عاریتن، یعنې دوی دغه د ودونو دپاره د ښادۍ دپاره وړي وو، یا د عرس مناوهرو دپاره کومه سونای چې د فرعوني خاندانونو جمع کړې وه وړې وه، چې مخکې هم د سامري په واقع کې دا بحث تېر شوی دی، هغه سونای هم ځان سره ویوړله. یو کار یې دا وکړو، بل زمونږ د دین دومره ښکاره مخالفت چې په سر عام په ښکاره باندې وویل چې ته خدای نه یې او خدای چې کوم دی ځمکه او اسمانونو مالک دی. نو فرعون ویل دا خو زما ډېره بېعزتي وشوله، زه دونه غټ سړی یم او داسې خبرې ما ته مخامخ وکړلې د خلکو د مخې، نو دا هم زما بېعزتي وشوله. او درېیمه خبره دا ده چې دوی د دې علاقې نه ووتل، نو دا خاموش نه کېږي چې مخامخ یې داسې کار وکړو، نو پچ شیخ بدر اسلام د غلبې دپاره ډېرې قربانۍ کوي، ډېر څه به کوي. هغه زګین نه به بیا چې دا علاقه پرېږدي، د بل زګین نه به بیا د حرکت کې واپس کېږي. نو چې کله واپس کېږي دا انقلابي خلک، نو بیا هغې نه بعد به زموږ ژوند نور هم خرابېږي. لہذا داسې موږ غوسه کوي، مالونه یې زموږ ویوړو، سر عام یې موږ ته خبرې وکړلې او واپس به زموږ د دین د بربادۍ دپاره بیا راواپس کېږي. نو ویل د دې کسانو غم پکار دی، مسلح ځوانان راجمع کړي. وإنا لجميع حاضرون، یقینا موږ لجميع ډېر زیات یو، حاضرون بیدار یو، هوښیار خلک یو. حاضرون معنا ده بیدار هوښیار، دا دوه معنی دي. اصل کې دا د خپلو کسانو ډاډه کولو دپاره یو بله منصبیه وکړه، خپلو خلکو ته یې وویل چې یاد لرئ چې موږ ډېر زیات یو، هغوی لږ دي موږ ډېر زیات یې مقابله کې. او هغوی داسې دي چې حاضرون هوښیار او بیدار خلک نه دي، هسې بس غیر منظم خلک دي او دغه غیر مسلح دي، داسې شعوري او نظامي سوچ یې نشته دی. نو چې کله نظامي او شعوري سوچ نه لري، دا په موږ باندې حکومت هم نشي کولی او دا زموږ سره مقابله هم نشي کولی، ځکه مقابله هغه خلکو کار دی چې په هغې کې شعور او هوښیارتیا موجوده وي، دشمن پیژني، دوست پیژني، د ازادۍ مفهوم پیژني، خپل دین پیژني او د نظامي اصولو نه خبري، حاکمیت نه خبري. نو فرعون ویل دا هغه کسان دي، دا کمزوري دي، بیکاره دي. نو او موږ باقي مقابله کې لجمیع ډېر هم یو، حاضرون بیدار هم یو. موږ حکمراني پیژنو، موږ به داسې پوهېږو چې د حکومت څنګه مضبوطېږي، د کومو ځایونو نه مضبوطېږي، د کومو ځایونو نه کمزوری کېږي، په دې حساب ویل موږ پوهېږو. فرعون ویل نو الله وایي فاخرجناه، موږ راویستل دوی من جنات و عیون، د باغونو او چینو نه. فاخرجناهم، څنګه چې دوی دا مشوره وکړله او د کورونو نه راروانېدل، نو الله تعالی وایي چې دوی دا وتل دا داسې شروع کړه چې باغونه او خپلې چینې او خپلې بنګلې پاتې کړې، بني اسرائیل په لاس باندې ورلې. د دوی د کورونو نه راوتل وایي داسې ومنه چې بس هر څه د بني اسرائیل ته پاتې شو. دا مخه مضمون شو چې کوم خلک د اسلام په مقابله کې څومره تیز قدمونه ږدي، دومره په تیزۍ سره الله هلاک کوي. دوی اول چل ولکه خو دې به د کورونو نه راوتل او غټه منصوبه وکړه، په تیزۍ روان شو. الله وایي چې هلاکت یې په تیزۍ سره روان دی، بس کورونه دې پاتې دي. نو وایي فاخرجناهم، موږ راویستل من جنات، د باغونو نه، و عیون او د چینو نه، و کنوز او د خزانو نه، و مقام کریم او د غذایینو عزتمندو نه. مقام کریم چې کوم دی عزتمند ځایونه د هغه ځایونه دي چې دا د خاصو خلکو دپاره جوړي، بادشاهانو دپاره، وزیرانو دپاره، مالدارانو دپاره. په دغه ځایونو کې عام خلک ناسته کول او دغه څیزونه استعمالولی نشي. دغه خاص ځایونه چې کوم دي دغه خاص ځایونه ته مقام کریم وایي. کذلک هم دغه شانته کې، یعنې واقعا هم دغه شان روانه شو. و اورثناها، موږ په میراث کې ورکړه دغه باغونه او ځمکې او دغه خزانې بني اسرائیل ته، دغه څیزونه بني اسرائیل ته میراث شو. دې ځای کې یو معمولي غونته کې سوال شته، او سوال دا ده چې د اسلامي تاریخ چې څومره مطالعه کړي یا د قرآني کوم مضمونونه چې دا ته وګوري، نو تا ته به اندازه ولګي چې کله بني اسرائیل فرعونیان ډوب شو په اوبو کې او بني اسرائیل له دوی نه نجات بیا موندل، د شام ته لاړل. شام کې چې کوم دی نو د جبابیانو سره بیا د جنګ حکم وشو چې دغه زورور کافر سره جنګ وکړي او دغه ځایونه نه لرې کړي، ختم یې کړي. او دوی د جهاد کولو نه انکار وکړ، بزدلي وکړله او په دغه خاوره کې الله تعالی 40 کاله میدان تیح کې راایسار کړل. په دغه زمانه کې موسی علیه السلام بیا وفات شو، شمیل هارون علیه السلام وفات شوی دی. نو د دغه احوالو نه معلومیږي چې دوی شام ته تللي دي. خو د دې څخه آیات نه معلومیږي دا چې و اورثناها، موږ میراث کې ورکړه دغه څیزونه بني اسرائیلو ته. داسې معلومیږي چې دا خو د مصر ته بیرته راغلي دي. دا یو سوال ښکاره باندې پکې لږ غونډه کې فاصله معلومیږي. د دې سوال مفسرینو ډېرو زیات جوابونه کړي دي. یو جواب چې کوم دی نو تفسیر اسان الکلام نقل کړی دی، او تفسیر اسان الکلام وایي چې کله بني اسرائیل شام ته واوښتل
نو د فرعون د هلاکت نه بعد ځینې کسان مصر ته بیرته راغلي دي او دغه چې کوم بیرته راغلي دي نو بس هغوی ته په مصر باندې حکومت سمبال کړی دی او د هر څه هغوی ته پاتې شوي دي نو د دې زیاته حصه په شام کې پاتې شوي ده خو ځینې کسان بیرته واپس شوي دي په دغه باندې یو عام سوال خلک داسې کوي چې یاره اسرائیلي تاریخونو کې په مخکیني تاریخونو کې خدا نه ده ثابت چې دوی واپس شوي دي نو جواب یې همدغه دی چې یهودي تاریخونو باندې څه اعتماد دي اسرائیلي تاریخونه هغه دومره اعتمادي تاریخونه نه دي او کوم ځای کې چې قرآن او حدیث سره ټکراو وي نو مکمل یې مسترد که او کوم ځای کې ټکراو نه وي نو هغه ځایونو کې بیا که بیانوي نو لا بأس به باک پکې نشته نبی علیه السلام نه تپوس دې باره کې وشو د باندې اسرائیلي تاریخونو اقوالو باره کې نبی علیه السلام ورته وویل چې قرآن او حدیث سره ټکراو مسترد دي یقیني مسترد دي او که ټکراو یې ورسره نه و نو بیا خو احتمال شته چې صحیح شي احتمال شته چې دروغ شي ځکه ډېر دروغجن کله رښتیا مو وایي او ډېر دغه پیاري چې کوم دی نو د کار خبرې دي هم وځي کیدای شي که ډېرې خبرې سمې نقل کړي نو دغه تاریخونو باندې سړی دومره اعتماد نه شي کولی دویمه دا چې قرآن خو دا نه دي نقل کړي چې د خلک شام ته لاړ او بېرته نه دی راغلی پکې نشته کیدای شي چې دا بېرته راغلي لکه مثال په طور باندې شام کې دا پاتې شو 40 کاله ممکن د 40 کاله بعد دا ځینې کسان یا ټول مصر ته واپس شوي بېرته واپس شوي او دلته کې حکومت سمبال کړی او دغه او رسناها بني اسرائیل نه همدغه د 40 کالو نه بعد دغه حکومت مرادي دا ممکن د سمون خوري او دریم قول چې کوم دی هغه دا دی چې او رسناها کې ممکن د جديد داسې معنی چې موږ میراث کې ورکړل د دغه باغونو او چینو د خزانو په شان کې بني اسرائیل دا معنی هم سمون خوري احتمال لري نو به هر حال باندې د قرآن آیات په خپل ځای باندې بیخي صحیح دی یا دا چې نیمته واپس شوي دي مصر ته یا دا چې غونډ تللی دي خو بیا په څه زمانه بعد بیرته واپس شوي دي شام مصر ته راغلي دي او یا دا چې د هغې په شان ده کې باغونه او خزانې او چینې دوی له الله تعالی په شام کې ورکړي دي دا خبرې سمون خوري دغه تاریخ سره الله وایي فاتبعوهم مشرقین دوی ورپسې شو په دې بني اسرائیلو پسې مشرقین په وخت د راختلو د نور کې چې کله نور راخوته نو په دغه ټایم کې دوی ورپسې شو تفسیر اصل کلام وایي چې د باطلو خلکو د ګمراه او د بدبخت خلکو علامات دی چې دا ټول شپه وده شي شپې په اوله کې یخي بیا وده شي بیا د چربان سحر موز دې ټیمونو کې دا وده پروت او چې کله نور راخېږي په دې ټیم کې یاره دې نو وروسته راپاسېږي وایي دغسې حال فرعونیان هم بدبخته خلکو هغوی بدبختي هم واضحه ده نو ګوره دونه شپه تېرېدله او دوی حملې ته روان دي بني اسرائیلو پسې ځي او چې نور راخېږي په هغه ټیم کې روانېږي وایي د دې نه معلومه شوه چې دغه ټیم راپاسېدل او خپل کارونو ته وتل نور خاطه دا د ښو خلکو علامات نه دي او دا د شکست علامات دي دا ناقص سوچ دی ناقص فکر دی نو دوی ورپسې شو په هغوی پسې مشرقین په وخت نور راختلو کې